ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسایانو سره مناظره کړې ده، مشهوره ده. تاسو سورې آل عمران په شان نزول کې وګورئ، مفسرینو تفصیلي روایت نقل کړي. نجران عیسایان ورسره منلي وه، وایي که منلي وه. ابراهیم علیه السلام د نمرود سره مناظره کړې وه، درېیم سپاره کې ذکر دی منلي وه نمرود. ابراهیم علیه السلام د خپل قوم سره مناظره کړې وه، اووم پاره کې الله ذکر کړی دی، قوم منلي وه. موسی علیه السلام د فرعون سره مناظره کړې وه، منلي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نجران د عیسایانو سره مناظره کړې وه، منلي وه. ښه دغسې تاسو راشئ ابن عباس رضی الله عنه خوارجو سره مناظرې کړې وې، منلې وې هغوی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د دهریانو سره د نورو باطلو سره مناظرې کړې وې، هغوی منلې وې. زموږ اکابرو کې حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي رحمه الله مناظرې کړې دي، منلې وې ورسره هندوانو آریه وغیره نه وه منلې. دغسې تاسو لاړ شئ امام احمد بن حنبل رحمه الله د معتزلو سره هغوی سره مناظرې شوې، منلې وې هغوی. زموږ په دا دور کې مولانا محمد امین صاحب د روکاړو رحمه الله مناظرې کړې، چا منلې وې ورسره؟ هلکه چې د هغوی سره چا نه وې منلې، بیا خو په یو دم باندې دا ټولې رد کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زور کار کړی و، نعوذ بالله. موسی علیه السلام په زور کار کړی و، ابن عباس هم په زور کار کړی و. زموږ اسلاف و امام ابو حنیفه رحمه الله دغسې پسې راځه کاویرو کې امام مالک رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، مولانا قاسم نانوتي، مولانا دې ټولو بس په زور کار کې و، په زور کار کې ژوند تېر کړی و، نعوذ بالله. ولګوه پته و نو چې په هغوی یې نه شي لګولی، د دې وجه نه چې چا ورسره منله، نو په مونږ دا فتوه ولې لګوي بیا؟ مونږ درته دغسې احسان ښکارېږو. په دې جواب پوه شوئ که نه شوئ پوه؟ ګورې د هغه انبیا علیهم السلام، دغه صحابو، دغه کابرونو، د هغوی کار دا و چې حق ظاهر شي، باقي د چا منلو نه منلو سره کار. درېیم نمبر، اکثر بعضو مناظرو کې خو به دغسې وي چې خلک یې ونه مني، چا ډول مخالف یې سره د سره مني نه. زموږ په مناظرو سره تاسو ته استقامت خو میلاو شو د خبرو ته.